وان تدعوهم الى الهدى که چیرې ته راغواړې دوی د هدایت طرف ته نه لا یسمعو دوی نه اوري وتراهم ینظرون او ته به کسې دوی ته چې ینظرون الیک دوی به نظر کوي تا ته وهم لا یبصرون او دوی به نه پوهېږي نو خذ العفو وامر بالعرف نو ته عادت جوړ کړه د معافي والا او همدارنګې عمل بالمعروف کوه اعرض عن الجاهلین او اعراض یې کوه یعنې مخ اړوه د دغو جاهلیانو نه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ دې ځای کې خطاب نبي صلی الله علیه وسلم ته دی خو مراد ورنه امت دی چې کله ورسېږي تا ته من الشیطان د شیطان طرف نه نزغ وسوسه نو فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره انه سمیع علیم او یقینا د الله تعالی اورېدونکی دی او پوهې دی په هر څه باندې ان الذين اتقوا یقینا هغه خلک چې هغه متقیان دي دې ځای کې متقیان خلک ذکر کوي او د طائفتون نه مراد وسوسه دی دغو متقیانو خلکو ته چې کله هم شیطان وسوسه واچوي نو دوی زر دغه سوچ کوي چې یاره ده کې ښه کار کوم دی او بد کوم دی یعنې حرام کوم دی او حلال کوم دی الله تعالی او د پیغمبر طریقې نه کوم خلاف دی او کوم موافق دی نو دوی دا سوچ کوي او دوی بیا کوم څه غلط وي هغه پرېږدي او صحیح حکم د الله تعالی له مني ان الذين یقینا هغه خلک چې هغه متقیان دي اذا مسهم طائف چې کله ورسېږي دوی ته څه وسوسه من الشیطان د شیطان طرف نه تذکروا دوی بیا یادوي فاذا هم مبصرون او دوی بیا بصیرت حاصلوونکي وي و اخوانهم یمدونهم او ورونه د دوی چې دي دغه راکاږي یا مدد کوي د دوی را فی الغی په سرکشي کې ثم لا یقصرون او بیا دوی کمې نه کوي مطلب چې شیطان کمې نه کوي د خلکو په ګمراه کولو کې یا داسې مشرکین کمې نه کوي په شرک کولو کې یا په انکار کولو کې و اذا لم تأتیهم بآیات چې کله ورسته شي دغه وحي د خپل دغه ټیم نه یعنې دا مشرکینو ته یا یهودو ته وحي را نشي نبي سلام او ته څه ویني نو اذا لم تأتیهم چې کله را نشي دوی ته بآیات وحي یا نشانه نو قالو دوی لولا اجتبیتها ولې تا غوره نه کړه د خپل ځان طرف نه وحي یعنې مطلب تا خپل ځان طرف نه آیتونه ولې موږ ته را نه وړو قل ته ورته ویه انما یقینا زه چې یم اتبع ما یوحی زه تابعداري کوم د هغه څه وحي کولی شي ما طرف ته من ربي طرف د ما نه هذا بصائر من ربکم دغه د بصیرت خبرې دي یا دلیل طرف د تاسو نه وهدن او هدایت او رحمت خو د چې قوم لپاره څخه ایمان راوړونکي وي و اذا قرئ القرآن کله چې ویلی شي د قرآن نو فاستمعوا تاسو غوږ کېږدئ دې ته وانصتو او غلي شو لعلهم دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي یو سما دی یو استماع دی یو غوږ اورېدل وي په خپله باندې همداسې مطلب څوک لګېږي خبرې کې واوري یو داسې وي چې ته ورته غوږ کېږدې واورئ نو بیا دې سره هدایت نصیب کېږي لکه جناتو یخو واذکر ربک او یاد کړه ته خپل رب فی نفسک په خپل زړه کې نو تضرعا په عاجزي سره خفیة او په پټې سره دون الجهر سوای د چغونه من القول د چغونه بالغدو والاسال سبی او ماښام ولا تکن من الغافلین او مخکې کړو تاسو نه خبرونه مرادونه مشرکین دي ان الذین یقینا هغه خلک عند ربک چې هغه د تا رب سره دي دینه الذي اسم موصول نه مفسرینو په اجماع سره دینه مراد ملائک دي یقینا هغه چې عند ربک چې هغه د تا رب سره دي لا یستکبرون دوی تکبر نه کوي عن عبادته د الله تعالی د عبادت نه یسبحونه او دغه تسبیح بینې د رب خپروله یسجدون او دې طرف ته سجدې کوي ګوره د ملائک داسې مخلوق دی چې دوی 24 ګنټې د الله تعالی په عبادت کې اخته وي چې دوی تکبر نه کوي لوی نه کوي نو تاسو څنګه تکبر او لوی کوي چې 24 ګنټو کې 15 منځونه کوي همدارنګې عبادت کم کوي نو بیا څنګه تکبر کوي بل دا چې له یسجدون دا قرآن کریم کې اول سجده سورې اعراف دا سجده تلاوت